نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ یو ورځ جنوبی افریقا کې په ریلګاډي کې سفر کولو نو یو ځای کې ریلګاډي ودرېدلو دی د مونځ په غرض سره د ریلګاډي نه راکوزېدل نو یو بوټي وکتلو ډېر ښایسته و هغې بوټي طرف ته دی ور روان شو نو چې څنګه هغې ته لاس ور وړلو نو وروستو نه یو کس آواز ورته وکړو چې حضرات لاس ورته مه وړه نو هغه کس چې نږدې ورغلو مفتي تقي عثماني صاحب ته وایي ورته حضرت دا بوټی ډېر زهریله دی دې ته چې څوک لاس ووړي نو لکه څنګه لړم چې څوک وچیچي او زهر د هغه په لاس کې یا بدن کې پهلاو شي نو دا رنګې د دې بوټي د وجې نه هم د هغه په بدن کې دا زهر پهلاو شي. نو مفتی صاحب ورته فرمایي ورته ډېر عجیبه خبره دې وکړه ډېر عجیبه واقعه ده چې په ظاهره باندې خو ډېر حسین او مزین بوټی ښکاري خو دا نه د خطرې والا دی. نو دا کس ورته وایي ورته د دې نه به هم عجیبه خبره درته وکړم ورته چې کله هم داسې یو بوټی وي نو دې سره نږدې یو بل داسې بوټی وي چې الله رب العزت د هغې سره لاس لګولو په برکت هغه کم جراثیم او هغه کم زهر چې بدن ته رسیدلی نو الله رب العزت هغه لرې کړي. نو عزتمندو په دې واقعې کې موږ دپاره عبرت دی دا حسین بوټی او دا حسن و جمال نه ډک دا بوټی چې کم دی دا ګناهونو په صورت کې دی. تاسو به کتلی چې دا ګناهونه موږ دپاره مزین شوي دي موږ ته ښایسته شوي دي خو چې کله ورشو نو زهر چې څنګه د هغې بوټي د وجې نه پیلاو شو نو دا رنګې زموږ بدن د ګناهونو نه ډک او دا زمونږ زړه د ګناهونو نه زنګ آلود کړي. بیا دا بل بوټی چې د هغې د وجې نه دا زهر لرې کېږي نو دا رنګې الله رب العزت د ګناهونو د لرې کولو دپاره او دا زړه صفا کولو دپاره لکه څنګه هلته بوټی پیدا کړی دی نو دلته استغفار د وجې نه هغه زړه چې کوم ګنده شوی دی په ګناهونو باندې نو هغه صفا کېږي. الله رب العزت ته صحیح انداز سره مونږ ته د زندگی تیرولو توفیق را نصیب کی. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین.